زید الحسن وجهه یوداده دا احسن ده چې وجهه مرفوع کړي دا احسن ده که یو ضمیر ده پکې جاءنی زید موصوف شو الحسن وجود هغه د پر صفت شو د موصوف او صفت په مابین کې رابط پکاري نو دا هو ضمیر یو پکې راغی ځکه وجهه مرفوع ده دا د الحسن د پر فاعل شو او هو دا چې کوم نه مفعول به شو نو دا احسن ده که یو ضمیر پکې ده او جاءنی زید الحسن وجهه الحسن وجهه چې منصوب کې نو بیا دا حسن ده دغه کې دو ضمیر دي یو الحسن کې ضمیر ده غیر فاعل ده وجهه کې ده هو دا بل ضمیر شو چې دو ضمیر پکې وغه بسي اب حسن وی او جاءنی زید الحسن وجهه دا ممتنع ده ځکه چې الحسن کې الف لام دا وجنه تنوین پروتن د اضافت څخه فائدہ شو بل مضاف الیه کې بکارو چې ضمیر مستتر او غم راغله نو اضافت لفظي او ډیس پیدا ونه کړه نو دا ممتنع ده دا درې ترکیبه پاغې کې دي چې وجهه مضاف کې او الحسن ورته معرف باللام کې بیا درې نور صورتونه الحسن الوجه چې مضاف نه کې او الف لام په دواړو داخل کې نو الحسن الوجه دا قبیح ده ځکه ضمیر پکې نشتا الحسن الوجه کې کم ده ضمیر الوجه خدا الحسن لپاره فاعل شو ضمیر پکې کم ده او دین مخ کې د موصوف تر د موصوف او صفت په مابین کې رابط پکاري او دې پسې بل جاءنی زید الحسن الوجه الحسن الوجه دا احسن ده کدی کې یو ضمیر ده الحسن کې ضمیر ده یو بس او جاءنی زید الحسن الوجه الحسن الوجه دا چې کمدنو احسن ده کدی کې یو ضمیر ده او بل جاءنی زید الحسن وجهن په وجهن معنی الف لام مرا ولا الحسن وجهن دام قبیح ده ولی ضمیر پکې نشته الحسن وجهن کې او بل الحسن وجهن دا احسن ده کدی کې یو ضمیر ده او الحسن وجهن دا ممتنع ده ذکر د اضافت لفظی فائدہ نشته الف لام د وجنه تنوین ریوته ده بل حسن وجه حسن معنی الف لام اسمراله دا شپږ مثالونه خدایو چې الحسن کې الف لام او شپږ مثالونه بداغي جوړو چې الف لام په حسن کې نیوي حسن وجهه سره احسن ده یو ضمیر ده پکې او حسن وجهه حسن ده نو دو ضمیر شو حسن وجهه حسن وجهه مختلف فيه ده مختلف فيه ده بسرين وي سرد قباحة او كفين وي بدون القباحة او بل حسن الوجه حسن الوجه قبيح ده ذكا ضمير پکې نشته حسن الوجه احسن ده ذكا یو ضمیر ده پکې حسن الوجه احسن ده ذكا یو ضمیر پکې ده حسن وجه قبیح ده ذكا ضمیر پکې نشته حسن وجهن احسن ده ذكا یو ضمیر پکې ده حسن وجهن احسن ده ذكا یو ضمیر پکې ده ګوري احسن شماره تما سره چې دی وای دی د ځان نن شماري دا احسن ښکاری ایک او دا بل او دا او دا چار دا چار او دا او دا او دا او دا او دا احسن نو احسن سو نو او ممتنع او ممتنع دو ممتنع شو قبیح شماره یو او قبیح او قبیح او قبیح قبیح پکې سلورو حسن شماره یو حسن او دوا حسن دی دا ټیک نقشه دا ټول نقل کوي اس پته نه لګي چې کوم امتحان کې راشي چې الګ ولیکي اتل سوال وجه او مخامخ ورسره ولیکي چې ممتنع کم ده ما دا سانتیا د پاره دا ډیشونه ورکړي یعنی اذن لیکلو کې دا غني ټول دې معنا دا دلتم جاءنی زیدون کې دا ورسره داسي د لنډوالي د پاره فوټو سټیټ وباسي نظر ته
پتہ بو لگی طالبان الحمدللہ ټول په پوښو الا قلیل منکم لږ طالبان دا سشته چې اوسه پوری پوی نه دي چېره په دې وجهن او وجهن باندې نه پوهېږو نو طالبه خبره ټوله په وجه کې ده خبره ټوله په وجه کې ده دا یاد کړئ اسم التفضیل اسم تفضیل تفضیل په لغت کې زیاتوالی ته وایي اسم تفضیل هم ځکه اسم تفضیل دی چې دا دلالت کوي په تفضیل د یو شی علی شیء آخر زید اعلم من عمرو زید اعلم زید د عمر نه زیات عالم دی ځکه چې زید فاضل دی او عمر لا وړه دوره کوي اسم التفضیل اسم مشتق من فعل دا مشتق کیږي د فعل نه او که د غیر فعل نه راغلی نو دا به شاذي لکه زید آبل من عمرو زید آبل زید زیاد اوخ دی د عمر نه اوخ مشتق نه دی یعنې زیاد بې وقوفه دی هلکه مړه سو اوښې نو عرب آبلو وی فلان آبلو نو دا شاذ دی لیدل دا دې دپاره چې دا اسم دلالت وکړي علی الموصوف باندې علی الفاعلی ونه وي لیدل ځکه اسم تبدیل اکثر د فاعل لپاره راځي بعضې نحویان وی لیدل علی الفاعل لیکن مصنف قصدن علی الموصوف وي ځکه کله نه کله اسم تبدیل په معنا د مفعول هم راځي لکه اشهر په معنا د مشهور مړه ډېر اشهر دی نو هلته اشهر په معنا د مشهور سره دی زیاده مشهور دی الوم چې ډېر ملامته کړی شوی ملوم تر ته الوم وی نو چونکې کله نه کله صیغه د اسم تفضیل په معنا د مفعول باندې هم راځي نو ځکه دلته وی چې علی الموصوف زیات تر اسم تفضیل لپاره د زیادت راځي په معنا د فاعل کې لیکن کله نه کله زیادت په معنا د مفعول کې بمی بزیادت چې دې کې به زیادتی علی غیره علی غیره په کلمې سره د مبالغې صیغې وستې د مبالغو په صیغو کوم زیادتی زید ضراب زید ډیر وهونکی دی زید اکول زید ډیره ډوډۍ خوري زید شروب ډیر چیز کی اکول و شروب و ضراب دا د مبالغې صیغې د مبالغه کې زیادتی لیکن دا زیادت فی نفسه ده دا زیادت او اسم تبدیل کے بزیادت علی الغیر زید اضرب من عمر عمر دمرا وحل نکی زید خودیر ظالم ده دا ضربانا بغیر بلکارڑو نشتا نو دی کی زیادت علی الغیر ده پسیغه ده مبالغی کی زیادت فی نفسه وی ده زید ضراب مانا ده دیر وحن کے ده او اضربو کی دا چه ده پلانکین زیاد وحن کے ده نو علا غیره چوینو صیغه د مبالغې ته ووتې وصیغته او صیغه د اسم تبدیل افعلو ده افعلو فعلا هغه افعلو چې د هغې مؤنث فعلا راځي نو احمرو ته ووتو کله نه کله صیغه د احمرو معنا صفتي دپاره راځي د احمرو مؤنث فعلا نه راځي بلکې فعلاء راځي لکه حمراء صفراء فاذا هي بيضاء للناظرين نو موږ د افعلون مراد مطلق افعلون له هغه افعلو چې مؤنث فعلا وي د اضربو مؤنث ضربا راځي ضربه وصيغته افعلو د دې صيغه به افعلو وي کوم افعلو چې مؤنث فعلا راځي او هغه افعلو چې مؤنث فعلا راځي امانه صفتی کې مستعملی هغه معنا تبدیل کې نه مستعمل فلا یبنا پس نبا مبنی کیږي مگر د ثلاثی مجردونه دکا چې د افعلو وزن دا د ثلاثی نرادی او د رباعیونه نرادی او د ثلاثی مزید فینم نرادی الثلاثی چې د رباعین احتراز راغی د دحرجنه د افعلو وزن نه جوړیږي
او چې مجرد وي نو د مزیدونه احتراز راللو. لیکن کم ثلاثی مجرد الذي ليس بلون چې معنا د رنګ پکې نه موجوده، ولی که معنا د رنګ پکې موجوده وي نو د هغې نه فلو صفتي راځي، د هغې نه فلو. نو که تبدیلي م راشي پته به نه لګي چې دا فلو صفتي دی او که دا فلو تبدیلي دی. احمر معنا سور، د احمر چا دا معنا نه کړي ډېر سور. اصفر زیړ ته وایي چې دا معنا نه کړي ډېر زیړ. نو چې نوي د لون نه، ځکه د لون نه دا فلو صیغه صفتي راځي. او ولا عیب عیب دم نوي، که عیب نو د عیب نه د افعلو صیغه صفتي راځي. لکه عما معنا ړوند، عما معنا د عما چا دا معنا نه کړي چې ډېر ړوند، سمانا چې څلور سترګې کار نه کوي. عما خو هغې ته چې دوه سترګې بېکار وي. نو که ډېر ړوند وي نو سمانا څلور سترګې وي نو ده که ړوند دی. اور یک چشم ته وایي، یک چشم ته احول هغې ته وایي چې کوږ ګوري. آمش آمش هغې ته وایي چې د شپې نظر نه لګي. اخفش هغې ته وایي چې چوخوني. نو دې کې معنا صفتي ده او معنا تبدیلي پکې نه ده موجوده. اعرج ګوډ ته وایي، اعرج دې ته نه وایي چې ډېر ګوډي. ولا عیب لکه زید افضل الناس، زید د ټولو نه افضل دی. نور خلقو کې فضیلت موجود دی لیکن زید کې زیات فضیلت موجود دی. یو طالب وایي چې تا د ثلاثي مجردو قیدو لګولو او دا دې مو چې لیس بلون ولا عیب. نو موږ په د رباعیونو به اسمي تبدیل څنګه راړو، د هغې چلم راته وښیه که نه. او د ثلاثي مزید فی نه به څنګه راولو او د عیب نه به څنګه راولو. وی سړیا جلتی مکو، دا خو درته ښیمه. خلق الانسان هلوعا، انسان ډېر تړنه کچه دی. هلوعا چا د ابن عباس نه تپوس وکړو چې د هلوعا څه معنا ده؟ وی دا چې ته کم کار کې دا هلوعا دی. ځکه قرآن کې په خپله د هلوعا تفسیر راځي که نه. اذا مسه و اذا مسه الخیر، هلو هغې ته وایي چې شر ورته ورسي نو چغې جوړې کړي، او چې خیر ورته ورسي چا ته پیسه هم نه ورکوي. دې ته هلو وایي. جی کا کچا، د هلو معنا ده جی کا کچا، ډېر کچه وي، نه مصیبت ته صبر کوي او نه په خوشحالۍ باندې شکر ادا کوي. دې ته وایي. نو دلته کې وایي چې هلکه فإن كان زائدا على الثلاثي، که یو صیغه په ثلاثي باندې زیاتی وي، لکه اکرام، اکرم یکرم اکراما، د دې نه تیز میں تبدیل جوړے. نو اوایا زید ازید اکراما من عمر، زید زیاد ته په اکرام کې د عمر نه، یا اشد اکراما اوایا. دا اشد یا دا ازیدو ټکي ورته لګو. زید اشد حمرة من عمر، الکه د زید په مخ کې سورواله د عمر نه زیات دی. دی خو بالکل سور ګلاب دی او هغه بل لږ بېکاره غوندې سور دی. زید اشد بیاضا، زید ډېر زیات بیاض دی. من النورة، د چونې نه، د چونې نه هم زیات چې کوم دی سپین دی. نو دی وایي چې فإن كان زائدا على الثلاثي او كان لونا او عیبا یجب، پکار دا ان یبانا افعالو. بیا ته جوړه یا د ثلاثي مزید فی نه جوړه یا د لون او د عیب نه جوړه. بیا داسې یو مناسب فعل وګوره چې هغې کې د زیادت معنی، لکه اشد، لکه اکثر، لکه ازید، لکه اقبح، لکه اقوى. او د هغې نه وروستو هغه فعل منصوب راړه. زید اشد دحرجة من عمر، زید اشد، زید د عمر نه زیات کاڼي رغړی. او دومره کاڼي نشي رغړولی څومره چې زید یې رغړی. باقاعده طالبان کاڼي ولیکنه او ډېر لرې پورې دي. نو زید اشد دحرجة من عمر، اشد ازید وغیره بولګې. نن ګرمي ده لکه